نو زما دې د الله په ذات قسمی چې ایمان کامل لري. دا نبی علیہ السلام وی نبی علیہ السلام سره به داسې مینه ساتو چې زه قربان، بیبي قربان، بچی قربان، خاندان قربان، ټول قبیله قربان، چې دا ایمان دی نه نو ایمان دی کامل لري. دا ایمان د صحابه کرامو دا زمونږ اوس نشته. ګرانه ده چې مؤمن او کامل ایمان والی یقینو کوي که یوازې په دې کامل ایمان جوړیږي چې ته شت منځونه کوه، حجونه او زکاتونه ورکوه، نه جوړیږي په دې کامل مؤمن. دا بم کوي خو چې د نبی علیه السلام د عصمت مسله رالاله او په هغې د ځان نه قربانوه، پړه کې د دا عشق نه و، دا ایمان د کامل نه دی. سره د منځونو، سره د حجونو، سره د زکاتونو، سره د علمونو، سره د تبلیغونو، دا کامل مؤمن دی نه. ایمان کامل لري. ایمان داغي کاملو چې نبی علیہ السلام جهاد لتو یو زنانه لار کې راوتلی. نبی علیہ السلام ولیدله وی څه کوي؟ وی څه کوي؟ نبی علیہ السلام ته وایي زه راوتلی یم، یو ماشوم دی ورسره په غېږ کې، څلوېښتی ماشوم دی. نبی علیہ السلام ته وایي دا واله. نبی علیہ السلام ورته وایي دی جهاد کولی شي؟ زه خو جهاد له روان یم، زه خو به اوس مخې ته ځمه، هلته به د تورو جنګي، په ما به حملې کېږي او زه به حملې کومه. د وخت امام هم و، په مصله به ولاړو، صحابه له به یې مونځ هم کو، خو چې د جهاد مسله به راله نو سپی سالار به هم و د صحابو. په صف اول کې به امام الانبیا ولاړو، چې میدان به خالی شو نو په صف کې به ولاړو، وی زه نبی ما، زه پیغمبر ما، ما کې دروغ نشته دی، ما کې دروغ نشته او زه نبی ما، زه نبی ما، ما کې دروغ نشته. په میدان به ولاړو، یک یوازې په میدان ولاړو، دا زمونږ پیغمبر. زنانه ته وایي په دې ماشوم څه کوي؟ د څلوېښتی ماشوم. وی د الله حبیبه خاوند نشته، شهید شوی، نور څوک شته دی نه، او ستا د جهاد اعلان مې واورېدو چې امام الانبیا روان دی جهاد له، نو دا د څلوېښتی ماشوم مې رایستلی دی، دا واله بس دا بوزه. د الله حبیب وایي زه به څه کومه؟ وی زما محبوبه چې کله ته په میدان کې جنګیږي او ستا په وجود باندې گزار کیږي، نو دا ماشوم به د ډال په ځای استعمال کړي. دی ورته مخې ته ونیسه، دی د ډال په ځای استعمال کا. زما په دې ماشوم بچی دی گزار ولګي، خو چې ستا په دې نازبین وجود گزار ولګي. دا قربانی و، دا زنانه قربانی. نن به تاسو اینه د نبی علیہ السلام په عزت خلق حملې کوي، ګستاخي کوي، په وجود حملې کوي، او دا مبارک وجود او دا عزت ورله تار تار کوي، تار تار. شته داسې زنانه اب د خپلو بچو قربانی به یې ورکوله. نن مونږ ښه په آرام باندې، ښه په اطمینان باندې ځان له خپل منځونه کوو. ای به شکر دی چې د مانځه موقع راته میلاویږي، یوازې په مونځ خو چې خلاص شي بیا که دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم را دا زمونږ د ایمان مسله ده. ایمان چې د سړي وي، ایمان به په هر ځای کې ایمانی، په جماعت کې به هم دا ایمانی، په بازار کې به هم دا ایمانی، په هر ځای کې به زمونږ دا ایمانی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عزت مسله راله. دا به زمونږ د ټولو یې ګورې چې مؤمن وي که نه، نو دا به د نبی علیه السلام سره زمونږ مینه چې که د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عصمت حفاظت زمونږ په دې وجودونو کیږي که نه، او زمونږ په دې وجود د هغه عزت مونږ ته بچ کیږي او ضمانت وي. زما دې د الله په ذات قسمی، الله حاضر او ناظر دی چې دا وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عزت نه یو ځل نه په 100 پیری قربان. دا زمونږ ایمان دی. ایمان مرو به نه، مرګ به راځي نه، نو چې د نبی علیہ السلام د عزت کار زما په وجود کې. بیبي خپل د څلوېښتی ماشوم وړو، وی دله د گزار د تورې ولګي، خو چې ستا په نازبین وجود نن به جبې راپاسي او زما د پیغمبر په عزت به حمله کوي، او دا جبه به روغه پرته، دا جبه به د هغې جبې جواب نه کوي. دا جبه چې د هغې جبې جواب نه کوي، نو دا جبه بیا د ویلو قابل هم نه ده. دا جبه دی بیا خبرې نه کوي،
اله به دا ژبه د هغې ژبې جواب نه کوي چې کله په دې ژبې کې د خبرو صلاحیت نو بیا به غلي او چې په دې ژبه کې د خبرو صلاحیت وو نو دا ژبه به د هغې ژبې جواب کوي چې کومه ژبه د امام الانبیا خلاف روچتي دا به په هر میدان کې کو ټول د نبی علیه السلام سره عشق ساتئ بچو باندې بیبیانو ته ووایئ عشق د نبی علیه السلام سره